چې په دنیا کې یا په دې ایکوسیستم کې مونږ سره څومره پولینیټرز موجود دي او هغې ستاسو د فصل چې دی نو ستاسو د بوټي یا ستاسو د کراپ چې دی نو پولینیشن کوي، ستاسو اګریکلچر ته وده ورکوي، ستاسو فصل چې دی نو هغه تیاری پای کې یو ښه کردار ادا کوي. نو تاسو ټولو ته پکار دي چې دغه چې کوم انیمل دی، دغه کوم ځناور دی یا دغه کوم خاص قسم مچۍ ده، نو تاسو د دې په بچو کې خپل کردار ادا کړئ. او د مچۍ خو ما تاسو ته ووایي چې د دې په بچو کې تاسو زمینداران رونه چې کوم دي نو دا کردار ادا کولی شي چې کوم د پیسټیسایډز دا کوم سپری ده، کوم د حشرات دي چې بوټي خرابوي، بوټي ته نقصان رسوي او تاسو به سپری کوئ، مختلف کیمیکلز نه دغه سپری جوړه شوي. بیا زمیندار ګوري که نه هغه داسې سپری لي چې هغه ارزان وي، د ټولو نه ارزانه سپری اخلي او ګوري چې ارزانه دي مي او کار دې وکړي راله. نو داسې چېرته کیدی شي چې څیز دې ارزانه مي او دې تا له کار هم سم وکړي، داسې خو نه شي کیدی. یا خو به ارزان څیز لي او یا به داسې څیز لي چې تا له کار ښه وکړي. نو زموږ زمیندارانو نه اکثر چې دی نو دې ته غاړه کیدي چې یاره دا څیز ارزان دی، بس کار هم راله کړي راشه وکړه، بیا وروسته هغه د هغې د نقصان نی خبر. زمیندارانو ته زما دا خواست دی چې تاسو ځان په د اګریکلچر باندې ټیکنیکلي پوه کړئ. اوس خو داسې موسمونه را روان دي، داسې وختونه چې دی نو هغه را روان دي چې ستاسو یو سم دم فصل به ښه ښکلی تیار به او اینډ ټایم کې به پرې داسې یو سیلی راشي یا داسې باران به راشي یا داسې ګلی به وشي، داسې طوفان به راشي چې هغه فصل تیار فصل به چې نه خراب کړي. او دا به داسې نه چې دا به یو پیره وشي او دا به داسې نه چې د یو پټي یو حصه به درله خرابه کړي. دا به چې دی نو مستقل چې دی نو هر سیزن کې به هم داسې چل کېږي. او زه به څه ووایم، خو هسې ساینټسټ چې دی نو هغه پریډکټ کوي، هغوی پیشنګویي دا کړې ده چې بیا به داسې وخت راشي که چېرته موږ د خپل عادتونه بدل نه کړه، بیا به داسې یو وخت راشي چې ستاسو دا فصل به ټوټلي چې دی نو هغه ختم شي، خراب به شي. تاسو وګورئ د دیر د باجوړ دغه علاقې وګورئ، هغوی زمیندارانو نه تپوس وکړئ، د هغوی ټوټلي چې نو فصلونه خراب شو. دا چې کومو علاقو کې بارانونه وشو، لاندې اوبه راتلې، نو تاسو به لیدلي په دې مختلف ویډیوز کې غنم چې دی نو په اوبو کې را رواني، تیار فصل تیار غنم چې دی نو هغه په اوبو کې را روان. د دې وجه هم دا ده چې دغه موسمونه بدل شي او موسمونه بدل هم په دې وجه شي چې عادتونه زموږ ټیک نه دي. او عادت ما تاسو ته په سټارټ کې وي چې د پټرول، د کویلې او د ګیس بېجا استعمال او بې درېغه استعمال چې دی نو دغه زموږ انوایرمنټ ته چې نو هغې تاوان ورکړی دی او هغې ته چې نو نقصان ورکړی دی. نو خپل دغه عادت به بدلو، د پټرول، د ګیس او د دې څیزونو به کم سے کم استعمال کوو. نو که دغه ایریا مونږ بچ کړه، نو دلته به چې دی نو چې کم فصل باندې به تاسو مخکې دغه حشرات به تاسو مخکې نه لیدل، تاسو به چېرې دا خو پکې نن ناشنا دی، نن پکې چې نو وایټ فلای راغلی او نن پکې دا پلانکې سیز راغلی او نن پکې پلانکې سیز راغلی. 10 کاله مخکې به د دې کنسپټ هم نو چېرې دا لا کم چینجې په دې فصل لګېدلې دي. تاسو ته به چې دی نو اړو ډبې پېژنئ او نه بس هغې دپاره مارکیټ کې سپری هم راشي. نو دا هغه موسم داسې جوړ شي او موسم د داسې قسم حشراتو دپاره چې دی نو موضوع شي، نو دا سیز روزي بهر، دا چې نو تاسو ته راشي. بیا تاسو له سپری ګورئ، نو سپری چې دی نو هغه هم چې دی نو ناقص غونته کې سپری والا تاسو وګورئ، د دې د وجې نه چې دی نو فصل هم چې دی نو خراب شي او څه چې پرې تاسو سپری وکړئ، نو د هغه فصل پولینیشن چې کوم یا د فصل چې کوم پولینیټرز دي، نو هغه هم چې دی نو تاسو متاثره کړو.